السلام علیکم مینوالو، تازه خبر را مخته شوې ده. د علیشه 003 پر داود شاه باندې قاتلانه حمله جان خبیب وکړله. جان خبیب په خپل باندې حقیقت ښکارا کړلو او د وویل چې په داود شاه باندې قاتلانه حمله ما وکړله. جان خبیب په داود شاه باندې قاتلانه حمله ولې وکړله، دغه ټول حقیقت ښکارا شولو. راځئ مینوالو موږ سره دا ویډیو اخر پورې وګورئ چې د پوره معلومات نه خبر شئ. که څوک په دې چینل کې نوی مهرباني وکړئ سټار کلیک در سره ضرور سبسکرایب کړئ او بر اټالی نشان ووهئ. نورې هر یوه معلوماتي ویډیو به تاسو ته ډیره په اسانتیا سره میلاویږي. عزتمندو، دا واقعه په پېښور کې 15 ورځې مخکې شوې وه چې د حساب په داود شاه باندې قاتلانه حمله وشوله او بیا الارج هسپتال ته په بېهوشه حالت کې منتقل کړو. داود شاه 4 ورځې په هسپتال کې بېهوشه پروت او اوسنیا شاه به د قاتلانو په باره کې خبرې کولې چې زما د خاوند قاتل صدر اکبر خان دی او جان خبیب دی. کله چې داود شاه په هوش کې راغله نو هغه هم وویل چې زما قاتل جان خبیب دی. بیا جان خبیب په خپل باندې ټول حقیقت ښکارا کړلو. جان خبیب وایي چې په داود شاه باندې قاتلانه حمله ما نه ده کړې او دا اسې دروغ دي. زه هغه ورځ باندې په لاهور کې زه د پېښور علاقې ته ښکاره شوی یم او دوی ما باندې دعوا وکړله چې د جان خبیب په داود شاه باندې قاتلانه حمله وکړله. جان خبیب وایي چې ما په داود شاه باندې قاتلانه حمله نه ده کړې، دوی اسې ما پسې پروپاګانډې کوي. جان خبیب په جیل کې گرفتار دی. دغه ټول حقیقت په اوس ډیر زر تر زره راښکاره شي چې په داود شاه باندې قاتلانه حمله چا وکړله. خو جان خبیب وایي چې په داود شاه باندې قاتلانه حمله ما نه ده کړې. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. نورې معلوماتي ویډیوګانو لپاره په دې چینل کې اوسئ. والسلام.